أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحومان لا يشبعان مرحوم من العلم لا يشبع منه ومرحوم من الدنيا لا يشبع منها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرغم دوستانو معزز و محترمو بدیدون اگرا دیر وی تعداد کی خواص مرگری دوستان چه علماء طلباء دی عوام مرگری دوستان چه غم محبین دا علماء دا طلباء دی تاسو دون را جمع شوی اللہ لی تاسو لا دا دوان جهان و خیر و برکات در آمین زمونږ ستاسو له ټولو ملګرو دوستانو نسبت د علم سره دی علم د الله تعالی د نعمتونو نه یو عظیم الشان نعمت دی دا د الله د صفاتو نه صفت دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاتې شوو انوارو نه یو نور دی دا علم په دوه قسمه راغلی دی تاسو به په دې سکولونو باندې ولیدلي په دې سکولونو باندې ولیکلي وي ربي زدني علما موږ یو ډېره ښه ولیکه موږ پکې اختلاف نه کوو خو علم هغه علم دی چې کوم د سینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د پټکي خاوند ته د برولې او د مدرسې او د درس په صورت کې نه نصیب شي دغه علم راغلی مونږ دا نه وایو چې ته په کالج باندې ربي زدني علما ولیکه مونږ دا نه وایو چې ته په سکول باندې ربي زدني علما ولیکه په سکول باندې زیړ او شین او خړ ولیکه ربي زدني علما په کالج باندې زیړ او خړ او شین ولیکه ربي زدني علما په یونیورسيټي باندې ربي زدني علما چې څو رنګونو کې لیکي ولیکه خو یاد ساته چې ورې دا خبره په وخت کې واچي چې ربي زدني علما دا د دې تور پټکی د دې سپین پټکی د بروازې د خاوند او د دې مسلې سره تعلق ساتي تا به پرانه اسې قبضه کړې وي زه به د بعضو وجوهاتو د وجې نه تا سره جګړه نه کوم خو ګوره علم هغه علم دی چې هغه د عالمانو قاریانو حافظانو په سینو کې نه پروت راغلی دا لا سره یاد ساتئ
سبحان الله چې وایي ورو ورو وایي ښه دا چې خپله تبه یې که نه قاریانو داسې ټیک ده که علم د الله تعالی یو نور دی الله تعالی دا نور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکو او کافي مقدار سره یې ورکړ دا څونه مقدار سره یې ورکړی دی دی دونه لوی مقدار سره ورکړی دی چې زمونږ عقیده دا ده چې په انسانانو کې دونه علم الله تعالی بل چاته نه دی ورکړی لکه څونه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څونه دی د دې څه پته لګي علامه زرقانی رحم الله ځان سره یاد ساتئ ملیان قاریان حافظان مدرسین یاد ساتئ سیرت کې ګڼ کتابونه دي د سیرت کتابونه تاسو ځان سره کوشش کوئ چې پیدا کړئ شفا د سیرت کتاب د سره د خپلو شرح نه پیدا کړئ او شرح بیا د مولا علي قاري شرح او شرح بیا د علامه حفاظي شرح خو د ټولو نه بهترین کتاب په سیرت کې دا د علامه زرقاني شرح المواهب د نوم ځان سره یاد ساتئ دا زرقاني مالکي عالم دی څه عالم دی مالکي د دې یوه شرحه په موطا باندې ده مونږ ورته زرقاني علی الموطا وایو یوه شرحه په مواهب باندې ده او د ټولو نه بهترینه شرحه چې په سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده دې ته ویل کېږي زرقاني علی المواهب مونږ مصطلح عالمانو کې دا مشهور ده په شرح الزرقاني باندې بیان کې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم څونه دی وایي د دې ټولو مخلوقاتو علم چې راجمع کې دا د شګې یوه دانه ده څه شي ده یوه دانه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم دونه دی لکه د ټولې دنیا دا ټولې شګې چې راجمع کې یا لکه تاسو نه تپوس کوم د دې اوچ نه کېنه په ګاډي کې او صرف د دې ټنل پورې رسه نو چې د دې ټنل پورې رارسې نو ته بیا دا شګې شمارلی شي د شګو دا دانې شمارلی شي وایې که بیا چې داسې لاړ شي نو مونږ ته خیش کې وي د خیش کو نوم هم چېرته اورېدلی دی که نه دی نسوار ډېر مشهور دی ولې یاد ساتئ بیا لکه د خیش کو نسوار دی وروسته لږ ولې زور راووته مونږ دا خپله مهره کې هلته مثال کوو هسې نه چې نسواران پکې راسره ناست دي جګړه راسره وجوړه نو نسوار د خیش کو ډېر مشهور دی ظالم نسوار یې دي د خیش کو دا شګې به تر عمره پورې ونه شماري او بیا دې خدای دا سعودي ته بوځه چې وګوري داسې نو د شګو سمندرې ولاړې او په دنیا کې یو صحرا د صحرای اعظم به ته ویل کېږي د مصر نه شروع کېږي او په لیبیا باندې او په مراکش باندې او په موریتانیا باندې او په سودان باندې ختمېږي هغه د دنیا نه ټوله نه لوی صحرا ده د دې ټولې دنیا دا ټولې شګې چې راجمع کړي دون علم الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څونه علم دی دا ډېر لوی علم او یاد ساتئ دا علم الله تعالی ورکړی دی خو الله ورکړی دی چا ورکړی الله دا ذاتي علم نه دی دا عقایي علم دی دې باندې موږ د علم غیب اطلاق هم نه کوو دا حادث دی خو په انسانانو کې د ټولو نه اعلی علم د شریعت او عام نور علوم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټولې ژبې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړي آدم علیه السلام له ټولې ژبې ورکړي په دنیا کې چې څه ژبې دي هغه ټولې آدم علیه السلام له ورکړي څوک وایي چې ورکړي چا وایي چې ورکړي دلیل خو به وایي کاسې فتاوی بطنینې نه لګېږي ولې بطنیه پېژنئ که نه قاریانو نو تاسو بطنیه نه پېژنئ زه څه چل کوم فتاوه بطنیه دې ته ویل کېږي ډېرې فتاوې دي که مړه دې شي زه ډېر تنګ کړی یم دا به لر کرانه دا لاندې یو فتاوه ظهیریه ده یو فتاوه قاضي خان دی خانیه ورته وایي او چې چېرته ملا ګیر شي که نه چې چېرته څه شي ګیر شي نو بس چې څوک ګیر شي ده نو تپوس ته نه وکړي چې کوم ځای لیکلي دي بس زما سر دی وایه وایي فتاوې بطني لیکلي دي زه یو ځل تللی وم اکوډي کې زموږ د تخصص کار و مړه یاره سم جنجالونه لیکل د تخصص کار و زموږ هغه وخت کې دې اکوډي ته به خلک د سیند طرف ته رالل دا طالبان به د سیند طرف ته رالل کې به ناستل دې خوا خواته ورته یو کلي وایي مغولکي او مصري باډله تاسو به نومونه اورېدلي وي دا پل لا نو جوړ شوی اوس موږ سره
چې کوم کلاس پیلوګان مو ډېر غوټ مفتیان صاحبانې زی نور نشم اغوستی بېدبي رانه کېږي بیا ناستو مونږه ناستو دغې یو لیونی غوندې راغی مونږ یې ولیدو چې دا مولیان دي نو داسې لږ په خوشحالۍ راغی نو زه د هغه وخت نه داسې لږ مذاق په مې کوم نو هغه چې راغی مونږ یې مولیان یې مونږ یو مولیان وایي زما پلار مولا دی ما ورته ظرافتن وویل چې ستا پلار مولا دی فتاوه بدنیه ورسره شته وایي یو 300 جلده کې ورسره نو زه وایم چې خدای د هر څه خطا شي نو بل بیا حواله ورکړی وې څه شي فتاوه بدنیه په دې زرقاني کې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم دا چا لیکلي دی لکه چې د حضرت آدم علیه السلام ټولې ژبې وعلم آدم الاسماء كلها کې ساوي لیکلي دي چا لیکلي ساوي څونه ژبې زده یو رایې دا ده چې د آدم علیه السلام 2000 ژبې زده او یو رایې دا ده چې د آدم علیه السلام 70 لاک ژبې زده یا 70,000 ژبې زده تاسو ژبې پېژنئ که تاسو ته پته ده دا ژبې څنګه پیدا کېږي زموږ او د معتزلو په دې کې اختلاف دی معتزله خو پېژنئ که معتزله یو ډله وه تاسې په پخوا زمانه کې ډېر سخت برابر کړي یې تاسو پېژنئ چې تاسو جوبایي څنګه برابر کړي یې تاسو هاشم څنګه برابر کړي یې ابو فضیل العلاق څنګه برابر کړي یې نظام څنګه برابر کړي یې دا خو د الله تعالی د ابو الحسن اشعری او د ابو منصور ماتریدی په قبرونو باندې نور را نازل کیا تاسو پیژنئ ابو منصور ماتریدی څوک راغلی دی تاسو پیژنئ ابو الحسن اشعری څوک راغلی دی څوک چې ابو الحسن اشعری پیژني هغه لاس اوچت کوي چې ګورې څوک یې نه پیژني او لاس اوچت کړو پیر بابا دې ورپسې وي زه پیر بابا یم ګورې ښه ځان تاسو ماته پیر صاحب وایئ که نه نو ګورې زه به ورپسې بیا کېږم ګورې هغه د بونیر پیر صاحب نه یادوم پیر بابا نه یادوم زه به ورپسې بیا کېږم تپوس پتې کوم نو ګور ابو الحسن اشعري چې څوک پیژني هغه لاس اوچت کوي وایي ای د نارو زامنو ابو منصور ماتریدي چې څوک پیژني لاس اوچت کوي ابو منصور ماتریدي چې څوک نه مولیانو ته نه تاسو نه ډېر زیات بېادبي ابو منصور دې مخامخو خلکو ته زه چېرته د صاحب سټیج نه سوال نه کوم ښه تاسو لاس مو اوچت کوئ ابو منصور ماتریدي چې څوک پېژني هغه لاس اوچت کوي ای د نر زامنو ما سره یو طالب و زما ډراور زما دا ډراوران به نور خاندي ما سره یو دوه نور په دې شام کې د سنیانو او د شیعهګانو جنګ ورختم شیعه پکې پیژنې بشار الاسد ګنده شیعه دی دا اوس چې کوم حکومت دی دا ګنده شیعه دی په شام کې د شیعهګانو دا سنیان یې برابر کړو هغه ویډیوګانې خلکو په فیسبوک باندې اړولې دا اړولې نو د طالبانو ویډیو کته نو ما وویل چې لکه خدای دې دا شیعهګان تباه برباد کړي سنیان یې خو غرق پر کړو نو ما ته دا خپل ډراور وویل موږ شیعهګان یو که موږ سنیان یو دلته ته نه لګوم خدای نو تاسو ته خو دا پته نه لګي لکه د دیر خلکو چې تاسو ماتریدیان یو که تاسو معتزله راغلي پته نه ته لګي وایي ماتریدي اشاعرې وو ماتریدي اشاعره دا خو د الله تعالی نور او برکت را نازل کړي د ابوالحسن اشعري په خبر باندې او بیا د الله تعالی نور را نازل کړي مونږ دیوبندیان بلکې کل احناف دا ماتریدیان یو په عقایدو کې یاد ساتئ ښه مونږ دیوبندیان زمونږ د دیوبندیانو د عقیدې کتاب درته معلوم دی 100 روپۍ تاوان کې خو ځان لیوالی خو تاسو تاوان نه کوئ نو چې تاوان نه کوئ نو د هغې خو د نیم ذمهوار المحند علی المفند څو کلکه توره ده په سر د بریلي کلکه توره ده په سر د خماسي کلکه توره ده پس موږ ورته په خپلې علاقه کې سیکوپای وویلو نو چې نه پېژني نو د دې خو زه نیم ذمهوار چې نه پېژني خدای دې ټول پېژندلی کړي که نه نه یې ماته په پښتو نو کلکه توره ده په سر د خماسي او کلکه توره ده په سر د سیکوپایو او کلکه توره ده په سر د برم او کلکه توره ده په سر د نورو خلکو تاسو ته انشاءالله پیش دی دا کتاب به ځان نه پیدا کوئ ګورئ دا کتاب هم که ځان نه پیدا کړي نو تاسو به دیوبندیان یې
تاسو خاصه نقطه تاویږه را تاویږه چې وایي دیوبندي او تاسو الله اکبر بیا پیژنئ نه چې دا دیوبند څه ته ویل کېږي. تاسو له خو د دیوبند هغه دستاویز نشته، هغه منشور نشته، هغه کتاب نشته چې اکابرین دیوبند کوم لیکلي دي او کوم زموږ عقیدې دي. زموږ په عقیدو کې عقیده ولې دا دیوبندیانو ذکر کړې ده چې موږ په عقایدو کې ماتوریدیان راغلي وو. څه راغلي وو؟ ماتوریدیان. د ماتوریدیانو اشاعره ورانګې دا راغلې ده. دا نه ده چې موږ عقایدو کې د هغوی تابعداري، عقایدو کې موږ تقلید مقلید نه منو. ګورې زموږ تقلید په فروعو کې تقلید دی، په څه کې راغلي؟ په فروعو کې. نو په عقایدو کې څنګه بیا تاسو تقلید کوئ؟ نه، موږ په تشریحاتو د ابو منصور ماتوریدي روان یو. په چا باندې؟ په تشریحات. هغوی موږ ته یو تشریح کړې ده. د معتزلو خلاف هغوی تشریحات کړي دي. د معتزلو خلاف هغوی د قرآن او د حدیث احکام کړي دي، تقویت یې ورکړي دي. مونږ تقلید فی الاصول نه منو، خلاف ثابت دی د نن سبا بعضې خلکو لره. زه یو خبره تاسو ته کوم، ځان په هغې باندې پوه کړئ. زما تحقیق دا دی الحمدلله، او چې زه وایم زما تحقیق دا دی، زه په فخر سره وایم چې زما تحقیق د سلو کتابونو حوالو نه کم نه وي الحمدلله. دا یاد ساتئ، زما تحقیق دا دی. اجماع په دې باندې راغلی دی چې تقلید فی الفروع جایز راغلی دی. تقلید فی الفروع جایز راغلی. زما تقریر لږ مشکل خو خیر تاسو کوشش کوئ چې پیش لرئ. تقلید فی الفروع څه شی دی؟ جایز راغلی. بیا اجماع په دې راغلی دی چې تقلید فی العقاید ناجایز راغلی دی. اوس سوچ کوئ چې کوم شی ناجایز دی. د نن زمانې سلفیان، نام نهاده سلفیان، څوک نام نهاده سلفیان؟ هغه خلکو ته وایي تقلید د پلانکي وکړه، تقلید د اشرم وکړه، تقلید د خلال کوه، تقلید د لالکایي کوه، تقلید د سني د امام احمد بن حنبل کوه. عقایدو کې موږ مجبوري چې تاسو تقلید وکړئ. یا خدای پاک دی، خدای پاک دی کور د میردین جومات کا. کوم شی چې موږ ته جایز شوی دی هغه راته ناجایز کې. څه شی جایز شوی دی؟ وایې تقلید فی الفروع جایز شوی دی، هغه ته ماته ناجایز کې. او کوم شی چې په اجماع د امت سره ناجایز شوی دی هغه ماته جایز کې. ته خو لټ روان راغلی. دا طریقه الحمدلله زمونږ دیوبندي مشایخو په دې باندې میخونه والي دي. الحمدلله دا یې بنده کړې ده. مونږ په عقایدو کې د ابو منصور ماتوریدي تشریحات قبلو، دا نه چې موږ د هغوی مقلدین راغلي. او موږ په فروعو کې د امام ابو حنیفه رحم الله تقلید کوو. په فروعو کې تقلید بالاجماع سره جایز راغلی دی. دا دیوبندیان دا ولې کوي؟ دا دیوبندیان تقلید فی الفروع ولې کوي؟ اصل کې مرګرو دوستانو، دا علم موږ ته ډېر زیات پخوانی علماو را رسولی. ځکه دا بحث تاسو ته وکړم تاسو به حیران شئ. د علم مجمع دا قلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خو منئ که نه انشاءالله. دا دیني علوم د چا نه راوتلي؟ وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. فقه د چا نه راوتلي؟ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حدیث د چا نه راوتلي؟ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اصول حدیث، اصول فقه، د تفسیر ټول علوم دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راوتلي. بیا دا صحابه د ناشنا فطرت خلک راغلي وو. زما تقریر لږ مشکل وي خو تاسو کوشش کوئ چې په هغې باندې ځان پوه کړئ. دا صحابه د ځان له تبې خلک راغلي. ګوره زما غیر چاپېره تاسو ناست یې. تاسو کې به بعضې داسې کسان دي چې د هغوی به طبعا د فقې سره شوق راغلي. تاسو کې به بعضې داسې کسان دي چې د هغوی به طبعا د حدیثو سره شوق راغلي. تاسو کې به بعضې کسان داسې چې د هغوی به طبعا د علم الکلام سره شوق راغلي. تاسو کې به بعضې کسان داسې چې د هغوی به طبعا د نحو او د صرف سره شوق راغلي. دغه شان د صحابو مجمع، د علماو صحابه مجمع چې کومه راغلې وه، عمومي صحابه مونږ نه یادو. ګورئ عمومي صحابه خو معاشره راغلې وه، هر قسمه خلک پکې نه راغلي وو. او یا کسان مجتهدین دا په صحابو کې نه تېر شوي دي. څو کسان؟ او یا دا اتحاد هم ذکر کړي دي، اګرچې بعضې علماو په دې باندې رد کړی دی. او یا کسان صاحبان د فتوې، ابن قیم په اعلام الموقعین کې ذکر کوي چې او یا کسان صاحبان د فتوې تېر شوي دي. دا د فتوې کسان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې خاص طالبان راغلي. دې کې بعضې کسان داسې وو چې د چا د تفسیر سره شوق و. تاسو ته پته ده د دوو کسانو د تفسیر سره ډېر شوق راغلی.
یو حضرت علی رضی الله تبارک وتعالی عنہ دیګه څوک حضرت علی بل حضرت عبدالله ابن عباس صاحب نو هم چرته اورېدلی دی او که نه هم دی اورېدلی مونږ ورته ابن عباس صاحب وي عبدالله ابن عباس صاحب دا هم ور یاد ساتئ دا خبره به ماته یادې ښه چې د صحابو د بعضې علومو سره دا هم یاد ساتئ دا هر څه د استادانو په دعا باندې کېږي ورې ښه که ته ډېر هم کړکې پړکې راوکړې که نه دا دماغ ځان د خراب کړي او کاله پاسه کې قواله او ولي بدل شو په وبه خدای دې ښه کړه چې قوالونه الله پاک ولې په دې قرآن کې قواله نه دي ذکر کړي چې ته به یې قاله پته هسې خبره درته کوم دماغ ځان د خرابې د استادانو دعا واله نو دا قاله به درته په خپله ښکاره شي چې په اصل کې قواله د استادانو څه واله دعا حضور صلی الله علیه وسلم محدثینو نقل کړي دي عبدالله ابن عباس د عمر په لحاظ سره ډېر زیات کم عمره یو څو صحابه کم عمره دي یو ابن عمر صاحب کم عمر دی یو عبدالله ابن زبیر صاحب نو که اورېدلي دا کم عمر دی یو عبدالله ابن عباس صاحب کم عمر دی یو خو کم عمر او یو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی و د چا زوی د تره حضرت علی صاحب د الله د پیغمبر صاحب د تره زوی عبدالله ابن عباس صاحب د الله د پیغمبر صاحب د تره زوی د چا زوی د عباس صاحب د الله د پیغمبر څه راغلی و تره راغلی و که دې داسې ورکوټ یم کله چې د سړي یو غټ سړی د تره زوی شي نو کوشش کوي چې زه سره لږ کښېنم نو دی یو شپې له راغی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شپې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کول چې شپې کوله نو چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چارهدام له د شپې راپاڅېد تهجد له نو دې ماشوم زورې ورمنډه کړي یو لوټۍ راواغسته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې لوټه ساله کړه حضور صلی الله علیه وسلم چې چارهدام وکړو داسې سترګې مبارکې واړولې وي دا لوټه چا ساده کړې ده دې زر رامنډه که ورکوټې ویه د الله پیغمبره دا لوټه د چارهدام دپاره ما ساده کړې ده نو ته سوچ کوه چې لیکلي چارهدام کې پلار دی چارهدام کې استاد دی چارهدام کې یو ته ورته زر ورشي سبیل ډک کې او ته ورته زر ورشي چارهدام دپاره لوټه ډکه کړي نو د هغه دعا کوي او که نه کوي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده په سر مبارک باندې د لاس مبارک کېښوده یا الله تعالی وي علم د کتاب وله ورکې اللهم فقهه فی الدین فقاحت وله ورکې او علم د کتاب وله ورکې وایه د چا ژبه خوځېدلې وه د محمد رسول الله په دنیا کې اعلی بهترینه زبان خوځېدلې وه په دنیا کې اعلی بهترینه ژبه مبارکه خوځېدلې وه چې هغه ژبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وه د ده د تفسیر سره شغف د دې په مقابله کې خلک د دې په مقابله کې خلک وو هغوی د فقې سره شغف راغلی فقه یې خوښه راغلې وه تاسو ته پته ده تاسو احناف یې او ستاسو د احنافو دې فقې ته کومه فقه وایي وایي کوفي څو کوفي فقه د امام شافعي ته فقه الحجازیه وایي فقه د امام مالک ته فقه الحجازیه وایي فقه د امام احمد بن حنبل ته فقه الحجازیه وایي او زمونږ فقه ته الحمدلله فقه الکوفیه وایي دا ستاسو د فقه الکوفیه له چا نه راغلې ده حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنه کوفه چې آباده کړه 2,500 صحابه په دې کې نه موجود راغلي دې کې اصحاب علی د حضرت علی صاحب ځان نه ملګري حضرت علی صاحب په کوفه کې اوسېدو دې کې اصحاب عبدالله ابن مسعود صاحب ځان نه ملګري دې کې اصحاب د معاذ بن جبل صاحب ځان له لوی خلک دا ټوله فقه چې نه راجمع شوه دې ته فقه الکوفیه وایي د دې اصل مرکز او د دې اصل منبع د عبدالله ابن مسعود راغلی د علوم زیاتېدل محدثینو یو طرف راواغست او فقهاو بل طرف راواغست دې دواړو کوششونه وکړو او دواړو دا کوشش وکړه چې هغه دین ورسو چې کوم دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته مونږ ضبط وایو څه وایي ورته ضبط پېژنې که نه ضبط دې ته وایي چې ګورې یاد دې کړو نو ایری به نه څو یاد دې کړو نو ایری به نه په راوي کې دوه څیزونه وي یو عدل وي یو ضبط وي عدل دې ته وایي چې بس پیر صاحب مبارک راغلی دی او تصریح ورسره دی خو یوه مسله ولې نه ورځي نو چې یوه مسله نه ورځي نو هغه ترې عقله به او ګورې یجوزو او لا یجوزو یې نه منمه څه یې نه منمه یجوزو او لا یجوزو یجوزو او لا یجوزو به د عالم منم یجوزو لا یجوزو به د مفتی منم یجوزو لا یجوزو به د فقهاو منم یجوزو لا یجوزو به د مجتهد منم په خبرو خو مې رسئ انشاءالله کله نو یو عدل دی عدل تقوا ته وایي عدل خیر و برکت ته وایي او یو څه شی دی ضبط دی راوي کې چې دوه صفات راشي مونږ یې ښکلو راښکلو د ښکلولو نه مراد څه شی دی قبول دی
یو چې عدل پکې راشي یو پکې ضبط راشي. ضبط د چا؟ ضبط د امام بخاري. ضبط د چا؟ ضبط د امام ترمذي. ضبط د چا؟ ضبط د بیهقي او د دارقطني. ضبط د چا؟ اشد شرائط د امام بخاري نه هم زیات. دا ضبط د امام ابو حنیفه رحمه الله راغلی. دا تقریر چې زه کوم دا را روانو ټوله بجو ته نه ختمېږي او زه روان یم بل طرف ته. خو زه به تاسو ته ووایم چې دا ضبط را روانو د امامانو نه. په امام بخاري باندې امتحانات وشو الله پاس کړو. واقعي د بغداد ته اشاره د علماء ته صرف اشاره. دارقطني باندې اعتراضات وشو امتحانات وشو پاس شو. څنګه ضبط الله ورکړی؟ امامانو کې امام د امام ابو شامه ورته وایي. نوم ځان سره یاد ساتئ. څه وایي ورته؟ امام ابو شامه الدمشقي. ډېر لوی سړی دی. زه تا ته د ده د علم بیان نشم کولی چې امام ابو شامه د کوم علم سړی راغلی. امام ابو شامه یو ځل روان و د اصفهان د شیراز ته. دغه وخت کې د علاقې د شیعاګانو کنټرول کې نه وي. شاه اسماعیل صفوي د علاقې نومونه واخیستی. په دې کیسه مو چرته په یو مخه چې د ایران څنګه شیعه شو. شاه اسماعیل صفوي ورته وایي که خدای په قبر کې په څلوري کې دا زموږ د علاقې خیرې راغلي. تاسو د علاقې نه نیمه خبر. خو چې زموږ څوک ډېر زیات بدي شو نو موږ ورته وایو خدای دې قبر کې په څلوري باندې کا. نو زه هم چې خدای دې شاه اسماعیل صفوي په قبر کې په څلوري باندې کړي چې هغه لوی پاک مقدس ښارونه یې زموږ نه واخیستل د سنیانو نه چې هغه اصفهان دی چې په فارسي کې وایي اصفهان نصف جهان. هغه نیشاپور دی د امام مسلم کلي راغلی دی. هغه قزوین دی. هغه شیراز دی چې د شیراز حافظ شیرازي او بلبل شیراز به کله شعرونه وي نه هغه ټولې علاقې اوس موږ نه ختم شوي دي. سرخس تاسو چې ورته مبسوط وایه د امام سرخسي رحمه الله هغه رای ده. هغه همدان دی. هغه کاشان دی. کاشان پېژنئ د چا علاقه راغلې ده؟ دا د بدایع الصنایع د صاحب د علامه کاشاني علاقه راغلې ده. څوک ورته کاشان وایي څوک ورته کاسان. د رای نه روانو د اصفهان نه روانو شیراز ته یو ځای ته چې ورسېد اعما شوي و ړوند شوي او د سترګو نظر یې په بوډاوالي کې کم شوی. خپلو مرګونو کېنولي وو په اوښ باندې چې یو ځای ته ورسېد نو دا سر یې داسې ټیټ کړو. د شاګردان خو عاشقان یې چې شاګرد وي که نه شرط پرې ولګوو چې څه شوي شاګرد وي. دا خو د خپل استاد عاشقان وي. یو هغه د پیو عاشقان وي چې بس کافیه ختمه شوي استاد یې وي لاړمه بیا به چې انشاءالله په قیامت کې ملاقات کوو. دلکې به ملاقات کوو قیامت یعنې که د قیامت نه مخکې مې یو ځل به راشه که نه چې خو دې وینه به که نه چې څنګه شوي او څنګه دی. هلکه مولي صاحب داسې دي که کافیه چې کله ختمه کړي دی نه بیا به په قیامت کې ملاقات کوو. شعر جامع چې کله ختمه کړي دی نه څوک نه بیا به انشاءالله په محشر کې ملاقات کوو. زه هغلته دې الله زموږ په کار راوله او هلته دې الله تعالی ستا د دې کافیه او د شعر جامع د برکته موږ له موږ ته دې الله تعالی خیر او برکت راکړي نو چې هلته ولاړه په کار نه شي هلته هم ته خو پې خورې راخورې نو موږ به بس انشاءالله جنت ته خو په هر حال خبره مې برګرو دا کوله. د اوس شاګردانو عاشقانو د خپل استاد چې سر ټیټ کړ ویل او درېږي استاد دا سر ولې ټیټ کړی دی؟ امام ابو شامه دی دا خو عام سړی نه دی. استاد چې کله سر ټیټ کړ او ډېر اوچت کړ طالبان ورته استاد چې سر دې ولې ټیټ کړ؟ وایي دلته اونه نه وه څه ما سر ټیټ کړ اونه نه وه خو ده سر ټیټ کړ وایي دلته اونه نه وه څه وایي نه اونه خو دلته نه وه وایي ښه اونه نه وه وایي نه وایي 13 کاله مخکې زه په دې لاره باندې تللی وم او زه چې کله دې ځای ته د عینفي راورسېدم نو د اونې یو ښاخ د لارې طرف ته رادا مایل شوی او چې سر به دې ټیټ کړو نو د اونې نه به بچ کېدې او چې سر به دې ټیټ نه کړو نو اونې نه به نه بچ کېدې. هله زما دا سواري کېنوی دلته تپوس وکړئ چې زما د دماغو کې فرق راغلی دی خو دلته اونه نه وه. که چېرته دلته اونه نه وه زما دماغو کې فرق راغلی دی بیا درس د حدیث نه کوم. زه د یاداشت نه درس د حدیث کوم مثلا چې ګورې په حدیثو کې مې فرق راشي. شاګردانو منډې توړې جوړې کې خوا ته یو کلي و خلک راغله وایي څه چل وي امام ابو شامه دی خلکو پېژنده وایي ښه ابو شامه دی وایي یو وایي څه چل دی وایي سر یې ټیټ کړی دلته اونه وه وایي یو دلته اونه وه وسیلې راغلې وه او یو 2 کاله مخکې هغه اونه غورځېدلې ده نور 13 کاله مخکې اونه وه دې ړوندو سترګې نظر یې نه لګېد خو بیا هم ورته د اندازې نه پته لګېده. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ضبط ویل کېږي. امام ترمذي رحمه الله مجلس کې ناست دی او دې ته مونږ مجالس د املا ویو. څه ویو ته؟ املا خو پېژنئ که نه مونږ چې سکول کې نو مونږ به املاګانې لیکلې زړې رانه چولې و دې ماسټرانو په سم دې ور ګپ ته نه لګاو
او دا وخل او دا تصول بو د بګرام جیل به تیر وخت جوړ وخل او تصول به راغلی چاله به ورتلی چاله به نه ورتلی نو املاګانې به دا د محدثینو طریقه وه استاد به داسې ناست او شاګردانو ته به املاګانې کوي املا نه مراد د حدیثو درس دی کو هغه به خلکو لیکل فیض الباری دا املا ده فیض الباری خو پیژنې که څنګه دیوبندیانی یې فیض الباری شرح البخاری د حضرت کشمیری رحم الله دا املا ده املا دې ته چې تقریر دی داسې ډېر کتابونه تقاریر راغلي دي املاګانې لیکلي د املا په وخت کې امام دارقطني ناست املا نه لیکي دا بده خبره وه چې اوس یو سړی املا نه لیکي نو دا به په مجلس کې په کلاس کې بده خبره ګڼي کړې ده استاد ورته راپاڅېد راشه دارقطني یا راشه ترمذي واقع مې له دواړو متعلق لیدلی وایي ولې استاد جي وایي دا لیکل ولې نه کوې وایي استاد جي مانه کاپي او صحیح پاتې شوې ده وایي چې صحیح ده نه پاتې شوې ده د مجلس نه ده وایي نه استاد جي د مجلس نه نوځم تا سل حدیثه بیان کړي دي او زه درته سل په سل باندې وایم د اول نه شروع وکړه او سل په سل باندې د استاد په مجلس کې راورسول دې ته څه ویل کېږي ضبط ویل کېږي دا ضبط دا الله تعالی عالمانو له دیوبند نه ورکړی دی ګورې زه درته ګپ نه لګوم زه چې کله به پرون یو ځای کې وې هغه سړي داسې ګړوس شو چې وجد کې راپاڅېدل زه چې کله د عالمانو د دیوبند ذکر شروع کوم ګپ ته نه لګوم د اسمان نه یو غړپ شو چې نور زما په زړه باندې راشي دا ته مې ګپ نه لګوم د اسمان نه یو نور زما په زړه باندې راشي او چې څنګه دا زما په زړه باندې راشي زه مخصوصوم چې الله پاک د ناظرین او سامعینو له قوم ورکړي انشاءالله دا د هغوی د للهیت برکت راغلی و څه راغلی و للهیت پېژنئ که میں نہیں تو څه تاسو اوس پوه نه شوئ نو زه څوک وم ما سره خو نور د پوهې الفاظ نشته میں نہیں تو زه نه ته دا داسې پرمغزه جمله ده دا داسې ناشنا جمله ده دا داسې د خیر او د برکت نه ډکه جمله ده چې زموږ ټول کابرین الحمدلله په دې جملې باندې منور میں نہیں تو یاره بس زه نیمه خیر دی زه عالم نیمه ته زما رغت عالم نور سبا الله ته به یې درس کې او زه به یې درس نه کوم او ته زما په شانتې مولایي شو هسې ګپ نه ته زما په شانتې مولایي شو زه ستا په شانتې مولایي شم نه دا د کابرین دیوبند رایې نه راکړو دا د هغوی طریقه نه ده راغلې ما دلته یو ځای کې وې تاسو دغلته مې وې که نه واړه اکابرین دیوبند کې د اکابرین دیوبند چې کله حکایات بیانېږي وی واړه وو څه چوټې سے تھے واړه پیچونی د د هندوستان والا نه دي او د بنګلادیش والا ما دلته وي تاسو کې چې چېرته څوک تللي یې سعودي ته نو دا بنګلادیشیان داسې پیچونی راغلي واړه راغلي او د پښتنو خو وایي خدای پاک دې وساته او بیا میداني پښتانه او دونه بلاګان وي په ګپ ته نه لګوم او بیا دا برولیانو هغوی چې کوم پکول پسند کړي نو درې د یو پکول د لاندې درې بنګالیان راځي ګورې